أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فمن الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ آل عمران دریم سپارہ آیات نمبر 20. د دې نه مخکې لومبي آیاتونو کې د توحید اثبات وشو، یعنی د الله پاک جل شانه وحدانیت او توحید یووالی ثابت شو. بیا په هغې پسې وروستو د تثلیث د عقیدې رد وشو. د عیسایانو چې کومه د تثلیث عقیده وه چې یې حضرت عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼو، یا حضرت عیسی علیه السلام الله ګڼو، یا غدرې تثلیث عقیده چې د هغې وه چې وی چې یو الله په خپله الله دی، هغه خدای دی، او دویم حضرت عیسی علیه السلام خدای دی، او دریم بیبي مریم. او په دې کې هم د بعضو اختلاف په بیبي مریم کې چې چا وي دا دریم خدای بیبي مریم دی او چا وي دا دریم خدای جبریل علیه السلام دی. نو د دې د تثلیث عقیده وه، د دریو خدایانو عقیده وه چې هم یې الله خدای ګڼو، رب یې ګڼو، او هم یې حضرت عیسی علیه السلام چې کوم دی رب ګڼو، الله یې ګڼو، او هم یې مریم بیبي یا جبریل علیه السلام. نو دا درې شو، نو دوی دا درې وړه خدایان. نو د هغې عقایدو هم رد وشو. اوس په دې آیاتونو کې د مشرکینو، د منکرینو او د اهل کتابو د حجتونو جواب دی. نو فرمایي فإن حاجوک، نبی علیه السلام ته الله فرمایي فإن حاجوک، پس کو چې دوی تا سره جګړه کوي، فی الدین، پس کې په دین کې، په اسلام کې، ځکه د دینه مخکې تیر شو. نو فإن حاجوک، پس کو چې دوی جګړه کوي تا سره په دین کې، په اسلام کې، نو فقل اوایه ورته اسلمتو، چې ما خپل ځان چې ما سپارلی دی، یا ما زه فرمان بردار شوي یم، یا ما سپارلی دی وجهیه، مخ خپل لله، خاص الله ته. نو د مخ نه مراد خپل ځان دی، خپل ټول ځان ما سپارلی دی، یعنی ما د الله د احکاماتو فرمان برداری کړې ده. زه د الله رب العزت احکاماتو فرمان بردار شوی ما، تابع شوی یم. ځکه موږ د اسلام معنی کړې وه چې خپل ځان الله پاک ته سپارل، دې ته چې کوم دی اسلام ویلی شي. نو فإن حاجوک، کو چې دوی تا سره جګړه کوي پس کې په دین کې، وروستو د دې آیات نه چې الله پاک جل شانه مخکې دا آیات نازل کړی دی چې ان الدین عند الله الاسلام، چې بېشکه دین په نزد د الله باندې اصل دین دا اسلام دی. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین تلاش کړي او بل دین باندې چې کوم دی عمل کول شروع کړي، نو هرګز به قبول نه کړلی شي. که یو سړی دا ووایي چې عیسیت دا حق مذهب دی، عیسی علیه السلام ټیک دی، دغه انجیل چې کوم دی دا د آسماني کتاب دی، په دې باندې به زه عمل کوم، نو موږ وایو انجیل هم ټیک دی، د الله رب العزت آسماني کتاب دی، زموږ په ایمان دی. حضرت عیسی علیه السلام هم د الله پیغمبر دی، زموږ په ایمان دی. خو په دین به موږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چلی. کو یو سړی د حضرت عیسی علیه السلام په دین چلیږي چې زه په انجیل باندې عمل کوم، نو دا به الله پاک چې مه ته فرمایلی چې ان الدین عند الله الاسلام، د الله په نسبت باندې اصل دین چې دی هغه اسلام دی،
او کو یو سړی عیسایت باندې روان شو شهر دی کې مخکله کوم د عیسی علیه السلام باندې کوم احکامات نازل شو په هغه به عمل کوم او انجیل بل ولما په هغه به عمل کوم نو دا دین د لاس د الله پاک ته کوم نه قبول نه دي الله نه قبول یو سړی يهودي کې چې حضرت موسی علیه السلام په دین باندې عمل کوم او تورات په ولما په هغه به عمل کوم او دغه په دین باندې به چلےګم په دې دور کې نو دا دین به الله پاک جنو هرگز دنه قبول نگی دی جهنمی دی ولی دا ټول دینونه حق عیسیت حق د حضرت عیسی علیه السلام په دور کې دغه رنګي يهودیت حق دین وو خو د حضرت موسی علیه السلام په دور کې دا ټول په خپل دور کې ټیکو او چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو او نبوت وته الله پاک جل شانه ورکو د قران نزول وشو هغه نه وروسته ټول دینونه منسوخ شو ناسخ دین صرف قران مجید او اسلام پاتې شو یعنی د نبی علیه السلام چې کوم دین دی دغه ناسخ پاتې شو په دې باندې کوئی سړی عمل کوي الله پاک ته دا قبول دی او الله پاک ول دې په بدله کې جنت ورکړي او کوئی سړی په دې دور کې دی وی چې د حضرت عیسی علیه السلام په دین باندې عمل کوم دا الله نه قبلي دغه رنګ کوئی سړی وی چې د حضرت موسی علیه السلام په دین باندې چلےګما نو دا الله نه قبلي الله فرمایي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه هرگز به دنه دا دین قبول نکړل شي ځکه چې اسلام راغلی نو د دې آیات نو وروسته نبی علیه السلام ته فرمایي الله پاک چې دا آیات نازل شو نو فإن حاجوک اوس کو چې تاسو سره څوک جګړه کوي يهوديان نصارا مشرکین هغه وی زمونږ د دین حق دی عیسایان وی يهوديان وی زمونږ د دین حق دی نو مخه ته الله پاک فیصله وکړه چې اصل دین هغه صرف اسلام دی نو فإن حاجوک او چې دې جګړه کوي تاسو سره پاک حبیبا فقل او وتا اسلمت ما سپارلې دي وجهیا خپل مخ یعنی خپل ځان لله خاص الله ومن اتبعني او هغه څوک ومن او هغه څوک اتبعن چې زما تابعدار دي هغه خپل ځان الله ته سپارلې دي وقل او اویا للذین هي خلق ته اوتل کتابه چاته چې کتاب ورکړل شوی اهل کتابونه مراد يهود او نصارا دي چاته چې کتاب ورکړل شوی دي نو مدینه منوره کې د يهودو اکثریت درې قبیلې وبګي د يهودو بنو نذیر بنو قنقاع او بنو قریظه غټ قبیلې وي او مدینه منوره کې د دې اکثریت غلبه مال او دولت ورته الله ډیر ورکړو په تجارت باندې د دې قبضه او سکه پیسې د يهوديانو چلیدل نو بیا اخره کې الله پاک جل شانه مسلمانانو له فتح او کامیابی ورکړه نو بنو قینقاع او بنو نذیر دا دواړه جلاوطن کړل او بنو قریظه قتل کړل دا ختم کړل حالان کې د دې طرف ته پام نه راتلو چې مسلمانان به راځي مونږ به قتلي ځکه په هغه وخت کې د ډیر لوی طاقت او علمي زور وو بدني زور وو د پیسې زور ور سره وو خو بیا الله پاک جل شانه دی نو دلته کې الله پاک جل شانه فرمایي چې قل وقل او اویا اے پاک حبیب للذین ها خلق ته اوتل کتابه چاته چې کتاب ورکړل شوی دی نو يهود او نصارا مراد دي خو مدینه منوره کې اکثریت يهود او نصارا یعنی عیسایان دا پکې ډیر کم وي دواړو ته وایا والامیین او امیین سوق مراد دي جټ خلق هغه جټو ته وایا امیین انپړو ته وایا د انپړو نه مراد دلته مشرکین دي مشرکین چې نو هغه اکثریت پای کې انپړو پړه لیکه پکینو او يهود او نصارا دا اهل علم خلق خصوصا يهوديان دي الله ډیر لوی علم ورکړي اوسم دنیا کې دوه قومونه او دوه مذهب دا اهل علم دي سره علم ډیر زیات یو يهود سره یو مسلمانانو سره نو يهوديان او نصارا دي ته اهل کتاب دا پړه لیکه خلق والامیین او مشرکین شو دي انپړ خلق چې ډیر پسورو کې یو دانه بچ کوم دي پړه لیکو وی والامیین او جټو ته وایا یعنی انپړو ته وایا مراد ته مشرکین دي ها دي دوړو ته وایا اسلمتم کو چر تاسو اسلام راوړی راوړی فان اسلموا ها اسلمتم آیا تاسو اسلام راوړی تاسو مسلمانېږئ اسلمتم نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې دی يهودو نصارا ته وایا مشرکین مکه ته وایا چې اسلمتم آیا تاسو اسلام راوړی تاسو مسلمانېږئ نو فإن اسلموا پس کو چې دی اسلام راوړو نو فقد اهتدوا نو دی په تحقیق سره دی هدایت اومونته د هدایت لارې اوموندل وان تولوا او کو چې دی مخواړو عن الاسلام د اسلام او دی د اسلام نه مخواړو نو فانما
نو بشک علیک پتا باندې البلاغ رسول. نبی اسلام ته الله فرمایي چې يهودو ته مو وایا، نصاراو ته مو وایا، مشرکین مکه ته مو وایا، اهل کتابو ته مو وایا او امیین ته مو وایا، جټو ته مو وایا، یعنی مشرکین ته چې آیا تاسو اسلام راوړی؟ نو کو دی اسلام راوړو نو دی هدایت اومونتو، او کنا د اسلام نه مخ واړو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي الله پاکو چې فانما علیک البلاغ، بیا پتا باندې رسول دی، سره رسول دی پتا باندې التبلیغ للرسالة، تا باندې خپل رسالت د خلکو ته رسول دي چې د الله پیغمبر دعوت ول ورکا، نور د دې مسلمانول ستا کار نه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل تر ابو طالب صاحب ته ډیر زاری او منت وته او اخره کې زګد ابو طالب صاحب د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ډیر زیات احسانات، ټول عرب یو طرف ته، نبی علیه السلام بل طرف ته، او د دې خپل یتیم تر سره ابو طالب صاحب اوګه باندې ولاړ. چا به تکلیف رسونو د ابو طالب د یری به تکلیف نشو رسولی. سل قبیله یو ځای شوی، اتفاق کړو چې سل قبیلونه به د هرې قبیلې نه یو کس راوځي، نبی اسلام به قتل، خو بیا هم د چا طاقت نه و چې د ابو طالب مقابله کړي. ابو طالب نبی علیه السلام باندې ډیر زیات احسانات او ډیر زیات په خپه کېدو او ډیر محبت ورسره. حضرت علی رضی الله عنه پلارو د علی رضی الله عنه سره دوره محبت نو سوره چې محبت نبی علیه السلام سره او ډیر سخت ورسره تیری کړي. په شبه بی طالب کې چې کوم دی نظر بند نو د نبی علیه السلام د وجه ټول خلکو سره بایکاټ کړي، نو ډیر سخت ورسره تیری کړي. نبی علیه السلام ته زما تر ما دا کلمه وایا چې په ورځ د قیامت زه د الله په مخې د ستا سفارش وکم، هغه به زه نشم ویلی او زه به ووایم ما ته پته لري دا حق دین دی، خو که زه دا کلمه ووایم نو دا ابو جهل دي خنزیران راغلي دي، دی به سبا وایي چې د ور د یرې نه د ورواره دین قبول. نبی علیه السلام ورته زما ترو وی کو ښکاری راته نشي ویلی، په دې وخت کې راته ووایه په ورځ د قیامت به زه د الله مخې ته دا ګواهي ورکوم چې زما د ترو ما ته په وخت کې چې کوم دی ستا د وحدانیت اعلان یې کړی او زما رسالت یې منلی، هغه ورته یې نشم ویلی. با نبی اسلام ډېر پریشان و د ابو طالب په حق کې چې دی اسلام، ځکه نه ابو طالب په ډېر احسانات کړي. الله پاک جل شانه دا آیتونه راولېږل. نبی علیه السلام ته وایي انک لا تهدي من احببت ولکن الله یهدي من یشاء. محبوبه ته چې چاته غواړې هغه ته هدایت نشي کولی، او زه چې چاته غواړم هغه ته به هدایت کړي. ته خدا کوشش کوي چې زما د تر ته هدایت ملو شي، خو زه نه غواړم چې ستا د تر هدایت ملو شي. نبی علیه السلام د هدایت ستا کار نه دی، البته لار د هدایت دا ستا کار دی چې ته خلکو ته لار وښایې چې دا لار د هدایت ته، دا قرآن د هدایت کتاب دی، زه په هدایت زه پیغمبر یم، ما پسې راشئ، قرآن پسې راشئ، نو لار خو ورته ته ښودلی شي، خو د یو سړي د زړه نه کفر ایستل دا ستا کار نه دی، او هغه سړي زړه ته اسلام ورنن باسل دا ستا کار نه دی، دا زما کار دی. پیغمبر باندې هر پیغمبر باندې وما علینا الا البلاغ، په مونږ باندې نشته مګر څه رسول د دعوت. په امت هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې دا نشته چې دی به یو سړي په زړه کې ایمان ورنن باسي، خو دعوت ته امت په ذمه دی، دی به یو سړي ته ځي هغه ته به د اسلام دعوت ورکوي، خو منل دا به د باندې نشته دی. د نبی علیه السلام ته ورته خپله خبره وکړه، نور ستا باندې د هغوی منل نشته دی، صرف رسول دی، رسالت ورته ورسه، ورته ووایي چې دا د الله پیغمبر یم، دا د الله کتاب دی، الله وحده لا شریک له، دا ومنئ، نو دا خبره ستا دپاره کافي ده. البته د هغه په زړه کې ایمان ورنن باسل، د هغه د زړه نه کفر ایستل، دا زما کار دی، دا ستا کار دی. نبی علیه السلام دا آیاتونه نبی اسلام بیا ډېر احسانات وکړي د ابو طالب، خو بیا هم نبی علیه السلام غوښتل چې د ایمان نصیب شي، خو نبی علیه السلام ورته ایمان نصیب نه کړو ځکه الله نه غوښتل. هدایت کول زړه کې ایمان ورنن باسل دا د الله کار دی او الله یې کولی شي، انسان نشي کولی. انسان صرف دومره کولی شي چې یو کس ته د هدایت لاره وښیي چې دا د هدایت لار ده، البته په هدایت باندې چلول او بوتلل دا د الله کار دی. فإن اسلموا فإنما عليك البلاغ، نو بېشکه رسول دی پتا باندې، فإنما نو بېشکه عليك پتا باندې دی البلاغ رسول، التبلیغ للرسالة دی، یعنی رسول دی پتا باندې د رسالت خپل پیغمبر، والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بالعباد خپل بندگانو لره، یعنی الله پاک بندگانو لره لیدونکی دی چې کوم بندگانو د خپل تبلیغ ورسه، خپل رسالت ورته ورسه، دعوت ورله ورکړي، نو کو ایمان یې راوړو نو هغه هم الله اینی، او کو ایمان نه راوړي نو هم هغه تی. ابوبکر صدیق په چې کوم دی بغیر د لیدلو نه ایمان راوړو هغه هم الله لیدو. ابو جهل پته و چې دا د الله پیغمبر دی، ایمان یې راوړو هغه هم الله لیدو. ټول قسم خلق الله پاک دي.
ورستو پس فرمای ان الذين بشک ها کسان یکفرون چې انکار کوي بآیات الله د آیاتونو د الله ويقتلون دوی قتلی النبیین پیغمبران بغیر حق بغیر پنا حق باندې ويقتلون دوی قتلی الذين ها خلق یأمرون چې هغوی حکم کی بالقسط په انصاف سره من الناس د خلقنا فبشرهم پزیر ورک دوی ته بعذاب علیم په دردناک عذاب سره دا تخویف دې دی چې ان الذين بشکها کسان یکفرون چې هغوی انکار کی بآیات الله د الله د آیاتونو ويقتلون دوی قتلی النبیین پیغمبران بغیر حق په نو دلته دا يهودو ته خطاب دی چې يهودو ډیر انبیاء علیهم السلام قتل کړي دي شهیدان کړي دي په یو ورځ کې 43 پیغمبران دا يهودو چې کوم دي قتل کړي ټول راغون شو او د هر قبیلې نه چې کوم دي کم بدمعشان چې وغه راغون شو او دا پیغمبران الله پاک جل شانه د خلکو تر هغه وخت کې به بنی اسرائیلو کې بعضی پیغمبران دا به یو کلی تر لګل یو خاندان ته به یو پیغمبر را لګ نو پیغمبران 43 پیغمبران دا په یو وخت کې موجود نو هغه خلکو له دعوت ورکو او چکله به دعوت ورکو نو بس دغه کار تک دعوت په ورکو بیا په بل ځای ته الته به دعوت ورکو خپل علاقې مخصوص وي نو ټول صلاح وکړه چې د خلکو هم ډیر زیات تنگ کړو نو صلاح وکړه او د خپل د هر قوم نه چې کوم بدمعشان بکیو کنه سخت دل خلک نو هغه راغون شو او دغه 43 پیغمبران د په یو ځای باندې قتل کړ دا غي چې کوم ملګری 170 کسان نو هغه د دې دفاع کوله د خپل پیغمبرانو هغه 170 کسان یې سره قتل کړ حضرت یحیی علیه السلام هغه سره په دې وجه باندې قتل شو چې بادشاہ وخت خپل خورزه سره نکاح کول غوښتل هغه ورپسې لاړو دعوت یې ول ورکړي د زموږ په دین کې حرام دي دا غوستا خورزه د سره ستاسو نکاح نه کیږي بلې خدا ته حلال غني په دې ایمان نه خلاصيږي ایمان دی پیږي نو هغه په دې وایي ته څوک چې زمانه تاسو کوي حضرت یحیی علیه السلام ته استا کار سره دعوت ورکولې تمازه بدمعشي کوي نو هغه اونې والته کې شهید زکریا علیه السلام پس کوم ورپسې و ډډې ونه د ورنن وته ای ارا واغسا ونه کټله دنه بګي حضرت زکریا علیه السلام کار نو ډیر انبیاء علیهم السلام دي خنزیران وجلی دي نو ان الذين بشکها کسن یکفرون چې انکار کوي بآیات الله د الله د آیاتونو ويقتلون او دوی قتلی النبیین پیغمبران بغیر حق پنا حق سره نو هر پیغمبر چې قتلیږي پنا حق باندې قتلیږي خودلته دا قید او دغه په دی وجه باندې اولګو چې بغیر حق پنا حق باندې چې دا د چا چې قتلول لا پیغمبران نو دی دا کار پنا حق باندې غاڼو دی تر خپل ضمیر ملامت کول چې دا مونږ کوم کار کو او دا پیغمبران قتلون دا پنا حق باندې قتل او د حق قتل دا درې سيزونو کې انسان کو قتل کوي نو دا حق دی یو دا چې یو سړی مرتد شو نو دته به کوم دی درې ورځې مهلت ورکړل شي 3 ورځې پورې او د دې کوم شبهات دي او کوم شکونه دي په اسلام باندې نو هغه به دی او هغه بوله علما حل کی او کو چری 3 ورځې پورې د واپس اسلام ترا نه غنو دی قتل بیا واجب دي پکار د چې دی قتل کړل شي دا حق قتل دویم دا چې شادي شوه سړی وي غبطکاری وکي گواهان په ثابت شي او عدالت په فیصله ووري نو دا دی به څنګه ولی شي دی به قتل ولی شي دا حق قتل دی پیغمبران هغه خود د ټولو ګناهونو نه پاک دي پیغمبر دی خود ارتداد نه پاک دي او د زنانو پاک دي د هر قسمه صغیره او کبیره ګناه نه الله پاک پیغمبران پاک پیدا کړي ځکه د پیغمبرانو تربیت او نگرانی د الله پاک په خپل باندې کړي نو پیغمبران د صغایرو د وړو ګناهونو د لوی ګناهونو الله پاک جرشون پاک ساتي او دریم چې یو سړی قتل عمد کی قصدن یو مسلمان قتل کی نو داغه په بدله کې به بل مسلمان قتلېږي پیغمبران د ناحق قتل نه پاکي دا درې قسمه ګناهونه د پیغمبرانو کینو داغه باوجود انبیاء علیهم السلام دي قتل کړي نو بغیر حق مطلب دا نه چې دی دا قتل په حق باندې غنو خدای باوجود انبیاء علیهم السلام قتل کړي نو ويقتلون دوی قتلی النبیین پیغمبران بغیر حق په حق باندې ويقتلون او دوی قتلی الذين ها خلق یامرون چې حکم کی بالقسط په انصاف سره من الناس خلقته په انصاف سره حکم کوي
او حکم سو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، اے زما قومه اعبدوا الله د الله عبادت وکي ما لكم نشته تاسو د لپاره من اله سوک اله غیره سوا د الله، یعنی تاسو صرف د الله عبادت وکي د الله نه علاوه بل هیڅ تاسو اله او تاسو معبود نشته دی. نو دا خو دی په انصاف سره خبره کوله، ځکه چې الله مونږ ټول پیدا کړي یو، الله مو تربیت کوي، الله رزق را کوي، الله زمون خالق ته مالک ته رازق ته، دنیا کې هم پالي د مور په خېټه کې هم پالي. دا حق دا دی، انصاف دا دی چې هغه الله وحدانیت اومنلی شي، هغه یو اومنلی شي. نو دې خلکو خو به دقه خبره کوله، ويقتلون دوی قتل الذين ها خلق يأمرون چې حکم کوي بالقسط په انصاف سره، د انصاف خبره کوي چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره من الناس خلقنا فبشرهم پزیر ورک دوی ته بعذاب علیم په دردناک عذاب سره. الله وی دې په دردناک عذاب سره زیر ورکا چې الله وت دردناک عذاب وی دا څومره خطرناک عذاب او ورځ د قیامت په هغه خلک یو غړنګ د اوخ په شان د غړنګ بروشه تکللی شي او د محشر د میدان نه به د خلک داسې اڼي لکه څنګه چې کارغو یا مرغۍ د دانې اڼي، کم خلک په اڼي ډومبې به هغه ډنه اړي چې کومو خلکو انبیا علیهم السلام د تکلیف ور رسولې دي او بې حسابه بې کتابه جهنم ته ځي. دغه رنګ یو دوه ډلې پکې نورې دي، خو ډومبې ډله به دا وي چې کم خلکو انبیا علیهم السلام د تکلیف رسولي دا غړانګه به چې کوم دی داسې اڼي لکه دانې چې کارغه اڼي دا به راواخلي او جهنم ته به یې لړکي، یو برالي د مجمع نه جهنم ته به یې لړکي. دې سره به حساب نه کېږي، کافر سره به حساب نه کېږي، حساب به د مسلمان سره کېږي. کافر به بې حسابه بې کتابه جهنم ته لړکي. نو فبشرهم پزیر ورکه دوی ته بعذاب علیم په دردناک عذاب سره. اولئک الذین دها خلق حبطت چې ضایع شول اعمالهم عملونه د دوی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې. دنیا کې هم د دې عملونه ضایع شو او آخرت کې هم ضایع شو. او بعض مفسرین وی چې دلته کې الله فرمایي اولئک الذین دها خلق حبطت چې ضایع شو اعمالهم عملونه د کافر خاص هم عمل ضایع دي، کافر خاص هم عمل ضایع دي چې دی مسلمان شي وي او دوی هر څومره نیک کارونه کوي آخرت کې د هیڅ حصہ نشته دي. خو بعض مفسرینو په لیکلي دي چې دلته ځکه چې او فرمایل چې په د انبیاء علیهم السلام دا قتل چې کوم بنی اسرائیل کړو يهودو، نو په دې کې بعض خلک د سیمو چې پیغمبرانو باندې ایمان راوړیو، نو ایمان یې راوړیو او دا غینه ورسو د خپل خواهشاتو د پاره د پیغمبر په قتل کې شریک شو. نو لومبي چې کوم عملونه کوي د ایمان په حالت کې کړیو، خو چې کله شړې مرتد شي ټول عمل اوسوځي، دا عمل او په ارتداد کې مړ شي، په دغه کفر کې دی مړ شي، نو د نیکو عملونو ثواب نه په دنیا کې د ته ملاويږي نو په آخرت کې، نو په دنیا کې عملونه اوسوځیدل او په آخرت کې دوه زینو کې د دې عملونه بیکار شو. وی دغه بادشاہ متعلق هم راځي کوم یحیی علیه السلام قتل دم په یحیی علیه السلام ایمان راوړ، خو د خپل خواهش ته پر هغه قتل کو د قتل کې شریک شو. نو د چې کوم مخکې نیک اعمال کړو دغه دنیا کې اوس وځي، دنیا کې ورته څه پیدا ورنکړه او آخرت کې دغه ثواب هم نه ملوي. اولئک الذین دها خلق حبطت چې ضایع شول اعمالهم عملونه د دوی په دنیا په دنیا کې والآخرت او په آخرت کې وما لهم او نبوي د دوی من الناصرین سوک مددگار، وما لهم او نبوي د دوی لپاره من ناصرین سوک مددگار، هیڅ سوک مددگار بنوي چې دوی مدد وکي او دوی د الله پاک نه خلاص کی، الله بوله دردناک عذاب ورکړي. فإن حاجوک پس کو چې دوی جګړه کوي تا سره اے پاک حبیب فقل نو فرمایو تا اسلمتم چې ما سپارل دي وجهیا خپل ځان لله خاص الله ته، ومن اتبعني او هغه څوک چې زما تابعدار دي هغه هم سپارل دي خپل ځان الله ته. وقل او ته پاک حبیب للذین ها خلقتا اوتل کتاب چې هغه ته ورکړل شوی دی کتاب، یعنی يهود او نصارا دي، يهوديان او عیسایان دي، والامیین او انپړ خلق چې هغه مشرکین مکه دي. اسلمتم آیات سو اسلام راوړی، فإن اسلموا بس کو چې دوی اسلام راوړو فقد اهتدوا دوی په تحقیق سره دی هدایت اومنتو، وان تولوا کو چې دی اعراض کو مخې واړو د اسلام نه فانما عليك نو بشک پتا باندې البلاغ صرف رسول دی تبلیغ البلاغ رسول دی څه شي د رسالت تخپل رسالت رسول دی دا خبرو کو چې الله پیغمبر را لګیم زما خبر اومن. والله الله تعالی بصیر لدن کې دی بالعباد بندگانو لرا. ان الذين بشکها کسان یکفرون
چې هغوی انکار کی بآیات الله د الله د آیاتونو ويقتلون وغي قتلوي النبيين پیغمبران بغیر حق بنا حق سرا ويقتلون او غي قتلوي الذين ها خلق يأمرون جاي حكم کی بالقسط په انصاف سرا من الناس دخلقنا فبشرهم بزير ورکه غویتا بعذاب علیم په دردناک عذاب سرا اولئک الذين دها خلقت حبط وجزايشول اعمالهم عملون دها غوی في الدنيا بدنیا کی والآخرت او باخرت کی وما لهم او نبوی د دوی د پاره من ناصرین سوک مددگار فإن حاجوکا پس کو چری دی تاسر جګړه کی فقل او ایت فإن حاجوکا پس کو چری هغوی جګړه کوي تاسر فقل او ایت اسلمتم شما خپل اسلمتم شما سپارل دی وجهیا خپل ځان لله خاص الله تا ومن اتبعني او هغه څوک چې زما تابعدار دي ومن او هغه څوک اتبعن ومن او هغه څوک اتبعن چې زما تابعدار دي هغوی هم ځان سپارلې دي الله ته وقل او ایت ای پاک حبیبا للذین ها خلق تا اوتل کتاب چاته چې کتاب ورکړی شوی دی ان اهل کتاب دی يهود او نصارا والامیین وان پړ خلق چې مشرکین دي اسلمتم آیات اسلام راوړی فإن اسلموا بس کو جری هغوی اسلام راوړو فقد اهتدوا نو په تحقیق سره هغوی هدایت اومونتو وان تولوا کو چری مخې واړو د اسلام نه فإنما عليك نو بشک پتا باندې البلاغ رسول دی د رسالت والله الله تعالی بصیر لدن کې دی بالعباد بندگان لرا ان الذين بشک ها کسان یکفرون جین هغوی انکار کوي بآیات الله د الله د آیاتونو ويقتلون وغي قتلوي النبيين پیغمبران بغیر حق بنا حق سرا ويقتلون وغي قتلوي الذين ها خلق يأمرون جي حكم کی بالقسط بانصاف سرا من الناس دخلقنا فبشرهم بزير ورق هغويتا بعذاب عليم بدردناک عذاب سرا اولئك الذين ذا خلق حبط وجزايشول اعمالهم عملون دوی في الدنيا بدنیا کې والآخرت او آخرت کې وما لهم او نبوی دوی د پر من ناصرین سوق مددگار الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازش الله زمون دی واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمین زمون درس په خپل دربار الهي قبول او منظور کړي إله العالمین څومره کمې کوتاهي پکې شوي الله مونږ ته معاف کړي الله زمون درس خالص خپل رضا وګرځي إله العالمین زمون ټول ګناهونه معاف کړي الله حاضر مجمع کې څوک بیماران دي کورونو کې بیمار دي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الله څومره قرضداري د قرضونو اخلاص څومره پریشانه حال پریشانه ختم الله د څومره خلق رزق لن تنګ رزق ورته فراخه څومره خلق دي اولاد الله نیک او صالح اولاد ورته ورکړي الله چاته دي اولاد ورکړي صالحان او نیکان ورته لوي إله العالمین زمون لوی واړو نارینه زنانه ټول دیندار قرآن خانه الله مونږ ټول د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله مونږ ټول ته قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمین مونږ ټول د حیا او د عزت صادرونه راواچي إله العالمین مال جان وخت مو تانو تاثیرونه سپتالونو جیرونو مقدمو کې څونه بچ کی الله د خپل دین د غلبې لپاره استعمال کی الله مونږ ټول دنیا خلق کې د کامیابو خوشحالي او عزتونو ژوند راکړي الله ټول دنیا خلق کې د بی عزتۍ د بی فردګۍ د شرم د بی حیا د رسول الله ژوند مونږ ټول مسلمانان بچ وساتي الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبو مونږ وکي الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبو مونږ وکي الله باران د رحمت فقدر د حاجت ته اوبو مونږ وکي الله مونږ دعا د وختو چل راځي رسول الله مبارک خپل امت ته خیر د پاره کوم دعاګانې غوښتي پوره سبب دې نصیب الله د کوم شرور نه امان غوښتي امان را لراکي الله خاتمه زمون بالخير وبالإيمان کی وقت زن بدن زړه په سره سره په جبه زمون د ټول مسلمانانو د کلمه چالو لا اله الا الله محمد رسول الله